بیچاره وړه بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. دی وخت کې تاسو به ګورئ چې زه لګیا یم بیلچه مه راخسي او کوداله ده راسره او کنده وباسمه. چونکې تاسو ته پته ده نن جمعې ورځ ده او سبا یوم عرفه ده د پاکستان او بل سبا اتوار باندې اختر دی او دې نه مقصود مو دا و چې تاسو یو پیغام درکړمه چونکې اسلام د صفايي ډېر زیات اهمیت بیان کړی دی. قرآن کې الله پاک فرمایي ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین چې یقینا الله رب عزت پاکو خلکو سره مینه کوي او هغه خلک چې کوم د صفايي خیال ساتي هغوی سره مینه کوي. اور پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الطهور شطر الایمان، صفايي د ایمان حصہ ده. نو چونکې موږ تاسو قربانیانې وکړو نن سبا د څرمنو ریټ هم نشته دی، بیا د خلک چې کم کلمي دي یا چې کم حرام اعضا دي د څاروو ولا قرباني نه پس هغه بې ځای په ډیرانو باندې پرته وي، مختلف نهرونو کې اچي، لارو کې اچي، روډونو باندې اچي. د هغې نقصان دغه دی چې هغې نه بیا بدبو جوړه شي، چینجي وغیره پیدا شي، ټولو علاقې ته تکلیف وي، خلک ته بیماریږي. نو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې مسلمان هغه دی کامل مسلمان چې هغې د لاس او د خپوی نه ژبې نه بل مسلمان محفوظ پاتې شي. د بې ځای ګند غورځول او خلکو ته تکلیف جوړول دا هم دې کې راځي چې موږ کامل مسلمان کېدلو دا دلیل نه یو علامت نشي ګرځېدلی چې موږ ګند پیلو او نقصان جوړو. صفايي د اسلام حصہ ده او موږ تاسو چې کله حدیثو کتابونه یا فقه هغې کې کتاب الطهاره په اول نمبر دی، باطن صفايي ظاهر صفايي دواړه ضروري دي. نو دې وجې نه انشاءالله موږ به دا کوشش کوو خپل مقتدیانو ته خپل کم زیر اثر حلقه ده هغې ته ووایو چې دا لرې کلمې د کم شیزونه چې حرام دي هغه ټول د یو ځای کې دفن کړي چې د علاقه د ګندګي نه پاکه شي. او ګورنمنټ ته موږ دا ریکویسټ چې کوم میونسپل کمیټي ملګري دي هغې دا ذمهداري ده کوم ځای ګندګي پرته وي هلته د مخکې نه ډرمونو انتظام وکړي او بیا چې کله قرباني وشي اوله ورځ دویمه ورځ درېیمه ورځ ګندګي دلته نه اوچتوي یو ځای ته دې رسوي چې کوم ځای کې هغې خپل یو ترتیب دی چې د علاقه د معاشره د ګندګي نه پاکه پاتې شي. دا زموږ ستاسو ذمهداري ده. انشاءالله دې دپاره موږ خپل عزم کړی او تاسو به ورته انشاءالله عزم کوئ. جزاکم الله احسن الجزا.